چې الله تبارک وتعالی یو خپل حقونه په بندګانو باندې لازم کړي دي چې هغې ته حقوق الله ویلی شي. دویم الله تبارک وتعالی د بندګانو حقونه په یو بل باندې فرض کړي او لازم کړي دي چې هغې ته حقوق العباد ویلی شي. او مسله دا ده چې په حقوق الله کې الله تبارک وتعالی نرمی کوي. مثال په طور یو سړی مونځ نه دی کړی، فرض مونځونه یې کم شو په ورځې د قیامت باندې، الله تبارک وتعالی به وفرمایي نفلي مونځونه ورله وګورئ، کو د ده نفلي مونځونه یې دا نفل ورله په فرضو باندې بدل کړئ. الله تبارک وتعالی په خپل حقوقو کې څه کوي؟ نرمي کوي. یو سړی فرض زکات نه دی ورکړی، الله تبارک وتعالی به وفرمایي نفلي صدقې ورله وګورئ او دا ورله په فرض زکات باندې بدل کړئ. په خپلو حقوقو کې الله تبارک وتعالی نرمي کوي. وجه دا ده چې الله ډېر غني ذات دی، الله بې پروا ذات دی، الله بې نیازه دی، د چا محتاج نه دی. هغه خپلو حقوقو کې نرمي کوي د انسانانو سره. دویم قسم حقوق العباد دی چې د یو بنده حق په بل باندې وي، د یو بنده حق په بل باندې وي. نو په حقوق العباد کې الله تبارک وتعالی نرمي نه کوي، الله تر هغه پورې نه معاف کوي تر څو چې د یو انسان دا بل معاف کړی نه وي. د حقوق العباد متعلق قانون د الله دا دی. د بندګانو په حقونو کې قانون د الله تبارک وتعالی دا دی چې په چا باندې حق وي چې تر څو پورې هغې صاحب حق دا بل سړی نه دی معاف کړی، الله تبارک وتعالی یې نه معاف کوي. د بندګانو حقوقو کې دا دی. د دې وجې نه چې کله د یو انسان په بل انسان باندې څه حق وي، پکار دا ده چې یا ورته هغه حق ادا کړي او یا پسې لاړ شي دا ورته ووایه چې زما طاقت نشته ستا حق تا ته درکړمه، د الله د رضا دپاره ما معاف کړه، ما معاف کا. کو هغه معاف کړي خو الله به دې معاف کړي، کو هغه معاف نه کړي الله دې نه معاف کوي. د بندګانو د حقوقو متعلق قانون د الله تبارک وتعالی دا دی، دې کې الله تبارک وتعالی نرمي نه کوي. نو ما د سره راغستی و چې اول حق د بچي دی په پلار باندې، اول حق د چا دی؟ د بچی دی په پلار باندې. بیا د پلار حق دی په بچی باندې. نو د والدین حقوق خو ما ډېر زیات بیان کړي دي، انشاءالله را روان دي بیا به هم بیانوم چې د پلار حق په شریعت کې څه دی، د مور حق په شریعت کې څه دی، خو د بچو حق ډېر کم بیانېږي چې آیا د دې بچي حق شته په شریعت کې که نشته دی.